قربان دی لنا میشم دزړ سره ورځ باندې د خپل خپلوانو قبرونو لتلل زیارتونو لتلل هغوی ته دعاګانې کول دا مستحب عمل دی بلکې سنت طریقه ده او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په د اختر په ورځ باندې د خپل خپلوانو قبرونو زیارتونو لتلو دعا به کوله. صحیح بخاری شریف په اول جلد کې په صفحه نمبر 134 باندې دا حدیث شریف موجود دی. امام بخاری رحمه الله باقاعده باب لګولی دی. فرمایي باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد. بیا حدیث شریف نقل کوي د جابر رضی الله تعالی عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق چې پیغمبر علیه السلام به د اختر په ورځ باندې مسجد ته په کومه لاره لاړو نو واپس په بله لاره باندې راتلو، په هغه زړه لاره باندې منه راتللو. اوس به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا لاره ولې بدلوله او په بله لاره باندې به راتللو. نو د دې حدیث شریف په شرح کې علامه بدرالدین عینی رحمه الله عمدة القاری کې شپږم نمبر جلد او په صفحه 548 باندې مختلف توجیهات ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام به ولې په بله لاره باندې راتلو. یو وجه پکې دا ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام به ځکه دا لاره بدلوله لیزور اقاربه الاحیاء والاموات چې د خپلو رشته دارانو چې کوم وفات شوي دي د هغوی زیارتونو له لاړ شي او چې کوم ژوندي دي د هغوی د اختر مبارکۍ دپاره. دا دواړه طریقې د دې نه معلومه شوي چې د اختر په ورځ باندې خپلو خپلوانو له مبارکۍ لتل دا هم سنت طریقه ده او قبرونو زیارتونو لتل هغوی ته دعاګانې کول دا هم سنت طریقه ده د پیغمبر علیه السلام. بعضې خلک وایي چې یاره نه قبرونو لتلل دا ناروا دي او په حدیثو کې د منع راغلې ده او پیغمبر علیه السلام په هغه خلکو باندې لعنت ویلی دی چې کوم خلک قبرونو زیارتونو لځي. نو دا په ابتدا د اسلام کې اول نبی علیه السلام د منع فرمایلي او خو وروسته چې پیغمبر علیه السلام بیا د دې اجازت ورکړی. لکه څنګه چې زما سره مستدرک د حاکم را سره د اولنی نمبر جلد دی په دې کې مختلف قسمه ډېر شي احادیث راجمع کړي دي او هغه احادیث راجمع کړي دي چې کوم احادیث په دې کې نبی علیه السلام د منع فرمایلي وه د قبرونو د زیارت نه. بیا پکې وروسته تقریبا ډېر شي د هغې نه سوا احادیث راجمع کړي چې پیغمبر علیه السلام د قبرونو اجازت خلکو له ورکړی دی. او بیا فرمایي چې وهذه الاحاديث المرويه في النهي عن زياره القبور منسوخه. کم احادیث چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه روایت کړی شوي دي چې نبی علیه السلام ترې منع فرمایلي د قبرونو زیارت نه نو دی وایي چې دا حدیثونه منسوخ شوي دي. او والناسخ لها حدیث علقمه بن مرصد رضی الله تعالی عنه او د دې لپاره ناسخ حدیث چې نو هغه حدیث د علقمه بن مرصد رضی الله تعالی عنه دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به فرمایي قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فقد أذن الله تعالى لنبيه في زيارة قبر أمه. وای ما تاسو د قبرونو زیارت نه منې کړي وای خبردار اوس تاسو ځئ او د قبرونو زیارت کولی شئ. او بیا فرمایي چې الله تعالی خپل پیغمبر علیه السلام نه د خپلې مور ابی رضی الله تعالی عنها د قبر د زیارت اجازت ورکړی دی. وی تاسو هم د خپلو خپلوانو قبرونو زیارتونو نه ځئ. نو په دې کې یو څو خبرې دغه ثابتې شوې چې خلکو ته اجازت میلاو شوې ده د قبرونو د زیارتونو. دویم خبره پکې دا چې پیغمبر علیه السلام د خپلې مور د زیارت نه منع کړی شوی نو د دې وجې نه منع کړی شوی چې یاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مور نعوذ بالله په ایمان کې نه وه بلکې هغه ابتدا د اسلام وه او خلق چې دی نو منع ترې راغلی و نو د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام د خپلو خپلوانو قبرونو له هم نه تللو د خپلې مور ابی قبر له هم نه تلو او د هغې نه وروسته چې دی نو اله العالمین محبوب علیه السلام ته هم اجازت ورکړی او عامو مؤمنانو ته هم اجازت میلاو شوی دی چې د خپلو خپلوانو قبرونو زیارتونو ته ځئ. دا یو مستحب عمل دی. نو لهذا عرض مې دا کوو که چېرته کې څوک یا دوکه کوي چې یاره دا بدعت یا دا ناروا دي نو ما دا ښه د کتابونو مضبوطې حوالې درکړي او که څوک د دغه شان د صحیح بخاري شریف احادیث ویلی شي چې یاره د اختر په ورځ باندې قبرونو زیارتونو نه مه ځئ ودې وایي موږ به ورسره ومومنو تاسو به ورسره ومنئ موږ د چا سره په دین کې اختلاف نه ساتو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.